हर किस्म के शरई, रूहानी और जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए दारुल अमल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ फरमायल, सुमरा मुबारक हस्ती वे چې د نبی علیه الصلاة والسلام وینا به په خپلو غوږو اورېدله. د نبی علیه الصلاة والسلام نوراني چهرې او مخ مبارک ته به کتل او د نبی علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو خو څوارلس نیم سوه کاله شاته د نبی علیه السلام حدیثونه بیانوو. یقین وکړه زه کله کله په دې مجلس کې ګورم چې هر څومره له دینه لرې خلک دي د موږ په ظاهري نظر سره یرخیلي پتلونونه بیا اغوستي لمنځونه به نه کې دا مجلس کې هر رنګه مجلس رواني خو چې خالي یو عالم په دې مجلس کې وایي چې د نبي علیه السلام حدیث دا ټول داسې جک کښېني. نو زه یم چې څوارلس نیم سوه کاله شاتم د نبي علیه الصلاة والسلام د حدیثو عظمت عزت قدر د هر مسلمان په زړه کې ده. په ظاهره که موږ تاسو څرنګه ښکاري خدا زه چې اخره خاتمه به چا تر ټولو بهترینه وي. ما ډېر ځای داسې لیدلی مجلس لګیا وي څوک څه یایي بحث هم بحثه بله ورځ یو ځای ناست یو معامله کې سره ناست دا ټول د موږ دا قوم سره راجمع وو. نو تاسو معلومات الحمدلله د سلیمان خېلو مجلس کې خو بیا یو عام کس راشي بیا غږ نه سره اروي او بیا دا جوړ بیدارۍ سره شروع شي هلته خو موږ سره چیرې پنجابی ولاړ شته د موټر وخت هغه یې زه پوښتنه هم وکړه بیا هم دعوې ولې سره وایي دعوې هم نه سره وایي د موږ د عزت وینا ده موږ یو بله چې د کور د بچیانو د هر شي پوښتنه او ډېره ښه خبره ده. نو داسې مجلس او ډېر شور شرابه ورسره. نو ما ویل ما حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي نو ټول خاموش جای په جای کېناست. نو ما ویل چې الحمدلله چې خلکو په زړو کې د دین محبت دومره چې د یو بل خبرې ته غوږ نه نیو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوم یې واورېد ټول خاموش. ما یو حدیث ورته بیان کړ تاسو به هم د خوند دپاره بیان کړم. ما ورته ویل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړئ د الله رسوله چې په قبر کې موږ یو په قبر کې هم کېدي او فرشتې راځي او سوال و جواب را چې کې د موږ عقل فکر سوچ دماغ زړه دغه به یې که به بلې. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي ستا سوچ فکر دماغ خیال قوت زړه دا به هر څه دغه یې در سره. نو حضرت عمر ورته وفرمایل بیا یې ماته پرېږدي